داس یو ګناه چې عام مسلمانان پکې اکثر گرفتار دي او هغه مسلمانانو ته دا هم پته نشته چې دا ګناه ده او که دا نه ده، او که کومو ته پته شته نو هغوی نه چوتي، ځکه چې اول زمونږ یو ګاونډي دی او هغه ته مو وایي چې لکه پیره دې کې خو ګناه ده یار، دا تا چې کم کار کړی دی کې خو ګناه ده، ما ته څه وایي؟ وي ما ته ښه پته ده چې دې کې ګناه ده، ما ته ښه پته ده. نو اکثر انسان ته ښه پته خو ګناه کوي. نو مسلمانانو کې یو عام ګناه ده چې هغه ډو ګناه ګڼي نه، او که ګڼي هم که نه نو د قصد بیا د هغې خیال نه ساتي علاقمند مسلمانانو. نو حدیث مبارک کې څه راځي؟ ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار. وی هغه ګیټی چې هغه په پنسه کې پټه وي هغه به الله جل شانه د جهنم په اور باندې مسح کوي او جهنم په اور باندې به سوځوي. نو عزتمند مسلمانانو سوچ وکړو دا ګناه څومره عام ده، دا دې ګناه ته موږ ډو ګناه وایو نه. هر انسان کو هر نه نو دویم نمبر انسان خپو ته موږ وګورو. تاسو چېرته ارزو وکئ، تاسو په دې باندې ازمېح وکئ، د هر انسان دویم انسان خپو ته تاسو وګورئ د هغه پنسې به ښکته او اړو د چا په تندي کې تریوالی نه راځي. او د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ د دې حدیث راوي دی حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه دی. فرمایي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دریو کسانو ته به الله جل شانه د ټولو نه سخت بدترین عذاب ورکوي. درې فیرې دا ارشاد وفرمایي حضور پاک صلی الله علیه وسلم. نو بیا تپوس کې چې رسول الله کم دی؟ یو په هغې کې هغه انسان دی چې د هغه پنسې همیشه ښکته وي. نو سوچ وکړو همیشه چې موږ پنسې ښکته کوو او ساینس وایي د دې زمانې ساینس دا وایي چې کم سړي همیشه پنسه ښکته ساتي ده ته بیماري لګي، ځکه وي په دې ګیټۍ باندې نور نه لګي، په دې ګیټۍ باندې دوړه نه پرېوځي، یو قسم له جراثیم دي هغه الله جل شانو د انسان ته منتقل کوي. نو ساینس هم د دې زمانې په هر سنت کې حکمت دی د الله جل شانه پکې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته عبرت اچولی. عزتمندو مسلمانانو د دې جهنم اور څه کې خو ډېر سخت دی، الله د ټول مسلمانانو سره موږ دې اور ته ګوته نیوی شو چرې هم نشو نیوی. کله چې لږ زیاده انسان وسوځي نو کله پسې ټوپیسې مږي، کله پسې څه مږي، کله ډاکټر ته ځان په منډه رسوي. او زمونږ ملاتړ خلک یي لکه موږ ډاکټر له بوځي پلار رور مور که نه، خو قیامت په ورځ او د په آخرت کې خو هېڅوک زموږ ملاتړ نشته. هغه الله جل شانه زمونږ ملاتړ دی، هغه الله جل شانه زمونږ امداد بکی، لیکن موږ هغې ته ځان نه تیارو. موږ وایو مړه دا ګناه پکې چا راوستې وړه ګناه ده کلم کلمې کوو. الله جل شانه د عمل کولو توفیق راکړي. ویړو د سره د الله جل شانه دپاره ملګرو سره